داسې هېڅوک نشته چې هغه ځای کې هغه په ارام ژوند تېر کړي. ما خیال چې څومره خلک دی هر سړی په خپل ځای کې په عذاب دی، په تکلیف دی، مختلف قسم تکلیفونو سره ایمو خلک مخامخ دي. او خصوصا بیا چې مو د بګن علاقې کوم خال دي هغوی ته چې کوم تکلیف رسېدلی دی هغه توره په عذاب دي یا چې کوم هغه مشکلاتو سره سر په سر دي. نو لکه هغه مو د هغوی تکلیف مو ته ډېر احساس دی. مو اهل سنت والجماعت چې څومره مشران دي چې څومره د مو خلک دي هغوی ټولو ته د بګن چې کوم تکلیف دی د بګن هغوی ته ټولو ته احساس دی. او مو به خپل طرف نه بلکې چې څومره مو د مشران د اهل سنت والجماعت مشران دي د هر قسم ته د بګن خلکو سره مو حمایت هم کوو، مو دوی مرګتاب هم کوو. دوی مشکلات مو مشکلات دي او دوی مشکلات مو بېله نه دا ګڼلي دي او نه به بېله مو ګڼو. او ته خدای کوي چې کومه کیسایي په مشترکه به کوو د کور مې امن لپاره چې کوم شي ضرورت وي هغه امن لپاره به مو ټول مرګلي وو ورسره امن به ته خدای کوي روالو په کور مې کې. او حکومت نه مو دا گزارش کوو چې دا کوم اپریشن دی په اپریشن دا مسلې حل نشته پر دا به په کور دی چې کینو مو سره د خبرې وکړي که کوم ځای کې مو کې غلطي وي په کور دی مو هغه خپله غلطي ځانه وبسو. که فرض که بل چا کې غلطي دی نو په کور دی هغه هم وبسي. حکومت هغه ته هم د خپلې غلطي چې څوک کوي غلطۍ والا ته د وایي چې غلطي مه کوه. نو دا به هغه نه وروسته امن رسي. حقیقت کې چې څوک ګناهګار دی هغه ګناهګار ته حکومت ګناهګار نه وایي نه هغه نه وروسته به امن رسي. که فرض که حکومت چې سترګې پټوي په غلط سړي نو بیا د امن راتل ډېر مشکل وي. حکومت نه مو دا گزارش کوو چې بګن کوم کمپنسیشن دی منظور شوی دی هغه ته د زر نه زر میلو شي. هغه ځای کې کوم خلک دي بې کوره دي هغه خپلې علاقې ته راشي. چې کوم بازار دی بازار کې بازار د جوړ کړلی شي. د بګن د مو په کورمې په سطنې دریم غټ بازار دی. نو پو د بګن د علاقې سره خصوصا د بګن علیزای تحصیل چې څومره د علیزای تحصیل دی د بګن د علیزای تحصیل چې څومره کاروبار دی هغه په بګن بیس کوي. داسې خلک بو چې هغه به سوبیل به راغلی هغه ریړه به ووایي چې ته به بله مزدوري وکړه. د څومره چې د بګن تحصیل خال دی ټول د علیزای تحصیل خال دی به بګن ته راتلو. نو هغو به مازدیګر دوره څه وګټلو څه خونې ته به ونې بول بچته سامان یولو هغه به سوبیل بیا راتلو دا یوه سلسله وه. دا تقریبا د درو میاشتو نه دا بند دی. نو مو حکومت هم دا گزارش کوو چې زر تر زره د دوی ته کمپنسیشن ویل کړي چې بګن مو آباد کړو. او ته خدای کوي بګن آباد شي د کور مې مسالې به کامیاب شي حل به شي. او بګن طرف ته چې د بګن سره مو مکمل حمایت کوو بګن والا سره مو ویلوډ یو بګن سره مو حمایت کوو د بګن آبادۍ کې به حمایت کوو. د کور مې کې د امن راوستل لپاره که مو څه قسم ته قرباني وي به مو کوو. به مو خدای کوي هغه سره به مو مرګتا کوو.